نن در سره په دې پروګرام کې د کلایمټ چینج د ماحولیاتي بدلون د اقلیم د بدلون او ورسره د رینیویبل انرژي د قابل تجدید توانایي په اړه باندې له تاسو سره یو ډیر معلوماتي نشست لرم ځکه د ټاپک څخه ښکاري چې دواړه داسې نقطې چې هغه موږ یو ځای کړي دي چې کلایمټ چینج چې یو داسې فنامنا ده یو داسې نوې الارمینګ تھرټ دی چې هغه د دنیا په تمامو خطو کې د دنیا په تمامو ریجنزو کې په هغه خپل ډیر زیات زیانمن انفلوئنس او ډیر زیات افیکټس او اثرات لري. نو له دې سره سره موږ د پریونشن په توګه د تدارک په توګه باندې چې کوم د دې کلایمټ چینج د اقلیم د بدلون په وړاندې د ودرېدلو لپاره یو داسې مینز خپلول، داسې ریسپانسیبل سورسز خپلول چې هغه ماحولیات ته د پالوټنټسو سبب نه جوړیږي یا د انوایرمنټ د پالوشن د هغه د خرابېدو سبب نه جوړیږي. نو دا هغه د رینیویبل انرژي سورس چې دی هغه ډیر زیات باوري ګڼل کېږي او پر هغه باندې ډیر زیات د وخت سره پر هغه باندې کار هم روان دی او هم دغه نه د گرین انرژیزو د لپاره د گرین توانایي لپاره د کار کولو یا د کلایمټ چینج چې یو داسې مسله یو داسې الارمینګ تھرټ دی د ټولې دنیا لپاره چې هغه without any discrimination بلا د څه تمیز د دنیا تمامي خطې کاغه ډیولپډ هیوادونه دي کاغه ترقی پذیر هیوادونه دي تر دې فنامنا تر دې هغه ځلان دي. نو یو داسې شیرډ ستونزه یو داسې ننګونه چې هغه د دنیا د تمامو هیوادونو لپاره یو برابر ستونزه ده، لیکن د دې د سبب جوړېدو کې د تمامو هیوادونو کنټریبیوشن یا ونډه چې داغه برابر نه ده. که ورته وګورل شي چې د هغه هیوادونه چې ډیولپډ دي یا د دوی انډسټریز د دوی چې کوم صنعت دی هغه پرمختګ کړی دی، نو هغه د فاسل فیولزو یا د گرین هاوس ګیسزو د اخراج هم زیات ذمہ دار دي. هغه ګیسز چې هغه د ماحول د تبدیلی سبب جوړیږي، هغه ګیسز چې هغه د کلایمټ چینج یا د تودوخې د ګلوبل وارمنګ سبب جوړیږي، هغه هیوادونو د دې فاسل فیولزو په دې کې ډیر لوی برخه ده او ډیر لوی لاس لري، لکه سی اف سیز دی، کاربن کلوروفلورو ده، همدغه رنګه میثین ګیس دی، کاربن ډای اکساید دی، کاربن مونو اکساید. دا هغه گرین هاوس ګیسز چې د مځکې پر مخ د تودوخې سبب جوړیږي یا د مځکې په د زموږ د دې پلانټ لپاره ډیر زیات تاواني او ډیر زیات د زیان سبب هغه وخت جوړیږي چې د کلایمټ چینج رنګ یو داسې مسله چې موسمونه د خپل پیټرن څخه موسمونه د خپل هغه چې کوم د دې نېچرل فلو دغه څخه ووځي. یو خواته مځکې د شدید ایکستریم ډراوټ څخه مخامخ وي، د ډیرو لوی وچکالۍ سره مخامخ وي، او بل خواته د شدید بارانونو د فلډزو د سیلابونو له کبله د انسانانو او د پراپرټیز ډیمیجز کیږي او ډیر لوی نقصانات چې دی هغه مخې ته راځي چې خپل زموږ هیواد پاکستان هم د دې څخه زیات اغیزمند دی. او پاکستان د کوم وګورو په اولنۍ کې چې ما ذکر وکړ چې less than 1% شیر دی د گرین هاوس ګیسز په ایمیشن کې، خو پاکستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د ولنریبل او تر ټولو زیات اغیزمنو هیوادونو کې چې دی هغه شمارل کیږي. د رینیویبل انرژي سورس یا د قابل تجدید توانایي خپلول د ماحول د لپاره ډیره زیات هغه فرندلی ګڼل کیږي یا د ماحول د انوایرمنټ د پالوټنټسو سبب ځکه نه جوړیږي، لکه د لمر انرژي د لمر د ځواک څخه د چې کوم توانایي تولیدیږي، کوم پروډکشن دغه څخه کیږي، نو هغه ډیره زیات پایدار وي او دغه څخه یو چیپ سورس هم د یو ارزانه لار هم ده. هم دغه رنګه ټایډل انرژي ده
چې د مادوجه زر څخه پیدا کیږي هم دغه رنګه هایدرو پاور چې پاکستان هم دلته کې ډیر لوی زموږ سره چې کوم هایدرو پاور پروجیکټ سي هغه څه د لارې څخه په سلګونو میگا واټ بجلی چې دغه پیدا کیږي د هایدرو پاور چې دی هغه هم تر ډیره حد چې دی هغه ماحول دوست ګڼل کیږي هم دغه رنګ د لمر د ځواک سولر انرژي هغه هم د رینیویبل انرژي د لپاره ډیره زیات پایدار او سسټینبل ګڼل کیږي نو دغه دواړه ټاپک یو دی لیکن دواړه یو بل سره تړلې مجلسونه دي او د کلایمټ چینج په خلاف ودرېدل د ټولي دنیا د حکومتونو د کمیونټیزو د افرادو یو ګډه ځمېداري ده چې پر دې باندې کار وکړي